تاسو نه ما صرف دا پوښتنه وکړه چې تاسو ته معذرت راغلی دی او که نه څه ریاکشن راغلی، صرف زه تاسو نه دا جواب غواړم. او بل وایي چې په غولو کې څومره چیغ چې وی نو دا بوی راپرېږدي. دا ماته یو غول ښکاري. چاته به ګل ښکاري که نه، خو دا ماته یو غول ښکاري. چې تاسو ماته د آیسای ایجنټ ووه، په دې وخت کې دا خلک ډېر زیات قاضي کېدای شي زه وجلی وې، کېدای شي زه واله ټکولی وې، نو د دې به بیا څوک ذمه وار؟ ماین او مینرل دي او حقه د ټنل نوم مې چې یاد کړی و، نو لږ بخښنه غواړم د ټنل نوم مې بیخي سپیسیفیک یاد کړی و. سلامونه ملګرو، دې وخت کې موجود یم علیزی هاوس او را سره ناست دی ډاکټر ارشاد، د جان پہچانه چهره ده، هر سړی پیژني. ملګرو ډاکټر ارشاد را سره ناست دی. زه به د دې نه دا معلومات کوم چې د دې تقریبا په 14 اګست ورځ وه که نه، کومه دغه چې وه په هغه ورځ باندې چې دې د ګلظفر سره کوم تعلقات خراب شوي او د دې په منځ کې کومه خړه راغلې وه او بیا دې په سوشل میډیا باندې کومې ویډیوګانې وکړې، نو زه به دا معلومات کوم چې دغه ویډیوګانو نه وروسته دته د ګلظفر د سایډ نه بیا څه ریاکشن میلاو شوی دی که نه؟ جی ډاکټر صاحب. السلام علیکم. د ټولو نه اول خو ستاسو مننه، ځکه چې بله ویډیو دې د په لار کې نیولې ومه او تا رانه کړې وه، نو ما درته په هغې کې ویلي وو چې مننه دې بلکل نه ادا کوم. نو د هغې وجه دا وه چې په لاره کې دې نیولې وم. اوس مې درته ځکه ویل چې ستا مننه چې ته زموږ ډیرو ته راغلې. تا دا وویل چې یاره ده داسې ښه کارونه نه دي کړي او ده مطلب یا کنځله کړې ده او یا د ګلظفر سباس کړې د هغې نه دا مشهور شوی. نو فرسټ اف آل درته زه ووایم د خپلو ښو کارونو په رایې کې دې الله نه راولي. زه په 2007 کې میډیکل فیلډ ته انټر شوی یم. د خپل کلي علاقې د خلکو چې څومره ارتوپیډیک کیسز راغلي یا نور کیسز راغلي دي، په دې علاقه کې ما 15 سال سرویسز ورکړه. څوک په ما دا نشي ثبوت کولی چې ما د چا نه 1 روپۍ اخیستې ده، ما به د هغو فري علاج کړی. نو ښه کارونه خو دې دا شو او پاتې شوله د بلیک ډے خبره زما بده خبره، اگر چې کنځله ډېره بده خلک ګڼي، خو زما د خلکو په اړه لګولې ده. آی ډونټ نو چې ولې کنځله د چا په زړه نه لګي. هر سړی راته وایي زړه دې راله پې یخ کړی دی، اټ مین چې زړه زخمي و او ما ورله پې مرهم لګولی او هغه هم په څه په پایوډینو نه، په ګاز نه، په کنځله باندې. خوند به دا کلی وی چې دلته ګلظفر ناست وی، په دې ځای کې زه ناست وی او ګلظفر نه تا کوېسچن کولی، هغه جواب درکولی او بیا دې زما نه کولی او ما درله جواب درکولی او بیا هم قوم ته کېښودلی چې راځئ دا لایو ډیبیټ دی څنګه چې انګریزان کوي. اوس راشئ، زه تللی وم، د الیزو نه روان شوی وم، خپل ګاډي ته مې پېټرول ورتلي وو، توره جنډه مې لګولې وه، ملګري مې رضوان صاحب بوتلي وو او د دغه مرازۍ له تللی وم، اګر چې زما په خپل کلي کې امن دی او بیا د داسې کار کلی دی. نو آیا دا د پښتو کار کلی، د غیرت کار یې کلی که نه؟ نو بیا به یې ډېره مزه کولی. نو زه وایم چې دا سکیپ کړو او نه ډاکټر صاحب ستا خبره خو ټیک ده که نه، لکه خامخا دا کم زمونږ چې ستا فین فالورز هم دي، د سابق ایم این اے ګلظفر خان فین فالورز هم دي، زمونږ هم څه نه فین فالورز دي. تاسو لکه په دومره سختۍ سره او په غوسې سره هغه ته جوابونه ویلي وو، هغه ته تاسو یو دا خبره کولی وه چې تاسو ما ته د آیسای ایجنټ ووه، په دې وخت کې دا خلک ډېر زیات قاضي کېدای شي زه وجلی وې، کېدای شي زه واله ټکولی وې، نو د دې به بیا څوک ذمه وار؟ بیا تاسو ویډیو وکړله، نو خامخا چې ته یو انسان له ټچ ورکوې، نو خامخا سړي له ریاکشن ورکوي، واپس وله جواب ورکوي. نو تاسو ته څه جواب میلاو شوی دی؟ د ټولو نه اول خبره خو دا ده که نه، په دغه ټوله مجموعه کې زما د کلاس فیلو د شاګردانو نه علاوه چې کوم سیاسي د ګوند کوم سیاسي خلکو نه یو هم زه نه پېژندلم، واحد زه ګلظفر او حمید پېژندلم. 2 درېیمه دا خبره چې یاره تا له څه جواب درکلی دی یا تا دا ریاکشن ولې ښودلی یا څه، نو دا د سیاستو ټیم نه و. دا چې کوم دی د چا د ژوند د غوښتلو دپاره یو پاڅون او د قوم ته امن غوښتو، د قوم ته ژوند غوښتو او د په دقې قوم باندې زما ژوند په خطر کې ارته او د په دقې مشتعل هجوم باندې زه د امن دپاره تللی وم، د بدامني جوړوله. زه په دغه ټیم کې زه په خپل یقین کې زما داسې سوچ دی، الله دې وکړي چې داسې نه وي، زه د خپل سیاست چمکولو دپاره به د خلکو باندې ووجلی یم. خو زه بیا هم په چا احسان نه کوم، زه یو انسان وم، زما څه احساس و او زه مامون قوم لا تللی وم. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه درته وایم، ګلظفر ایم این اے شوی و، مبارکۍ لینې متل. یو سړی ما ته وایي ته د ګلظفر څه ځان مه سموه. نو زه حیران شوم، زه په دې ټیم کې حیران شوم چې ګلظفر خو اوس هغه ګلظفر نه دی چې د هغه کوم ژوند او یا دا مخکې په هوټل کې و یا د هغه ګوره غربت پسې پر چا خندا نه کوي، په هر چا دا ټیم راتللی شي. انسان نه دی، دا دې سوال نه کوي، دا دې خپله حلاله مزدوري کوي، په دې کې د شرم خبره نشته. د وزیراعلی کے پی ګنډاپور صاحب چې څومره غټ غټ بریتې دي، خیال دی د هغه ته فوکل فرسنې او بیا د هغې نه هټ کر د باجوړ د بدامنۍ دپاره د جوړه شوې د امن جرګې د 14 لکه آبادۍ د 500 غړو د جرګې ممبرې او بیا د هغې رابللې شوې امن پاڅون د سټیج د 10 کسانو ایسې
او بیا ته یو داسې کار کې چې داسې زمونږ په کلي کې نابالغ هم نه کوي، زه به نه خفه کېږم. زما تشې مې تیزې مانځي نه دي او نه زه په زمزمو په اوبو باندې انځلی شوی یم. زما به هم څه غلطۍ نه وي. زما په شان خلک به د خلکو عزت پرېږدي او زما په شان خلک به حق شان په کنځلو باندې مجبوره شي. یو ځل مې چې کلی وه نورې څه پیدا نشته دی او د جنګ نه هېڅ هم ګټه نه ده راوړی چې امریکې او طالبانو 20 کاله یو بل په کروز میزایلو باندې ویشتو او طالبانو خودکش جکټ ورته او شهادتونه ورکړه او 20 کاله بعد سوپر پاور امریکا راځي او هغه خبرو ته کینی چې هغه د جنگ نه پیدا نه ده کړی. په سوشل میډیا به هغه خپل ټیمي خلک به ورته سرکونډه یړی او په سوشل میډیا به زما خپل ټیم جوړ شي سرکونډه به راتړی. کله کله چې دا ته مبارک زیب ته واړی دسي نو دا ان شاء الله زه به بیا یو پیګر شم، زه به بیا یو پبلک پیګر شم، زه به بیا یو سلیبریټي شم، زه به بیا داسې نارې په خلکو نه ډاکټر صاحب تاسو نو ما صرف دا پوښتنه وکړه چې تاسو ته معذرت راغلی دی او کنه چې ریاکشن راغلی، صرف زه تاسو نه دا جواب غواړم، ډیټیل نه غواړم. هغه چې کومه دی که نه میبي زه غلط یم یا خیالات اوچت دي یا ډېر زیات د امن په جرګه کې مصروفه دی او یا دا خبره بالکل په نشه کې کلي پوه شوی پې نه دی او یا ورته اوس هم ریلایز شوې نه ده چې ما د یو کس په باره کې داسې خبره کړې ده. د دې ایکسپلینیشن خو هغه په خپله ښه کولی شي چې یاره ولې نور بالکل زه نه یم خبر شوی. نن صرف دومره خبر شوی یم چې زموږ مشر ورور ته کال کلی و او هغه ته ویلي و چې یاره زما ملګري ته کنځلې کړي دي. کنځله خو ما یوه کنځله ماین منرل والا کړې وه او په خفګان کې مې کړې وه، په غوسه کې مې کړې وه، په جذباتو کې مې کړې وه. نو زما حقه خبره ده که څوک سافټویر اپډیټ کوي، که څوک هارډویر اپډیټ کوي او که څوک څه شی اپډیټ کوي نو خبره به حقه ویلي پوښتنې وه خبرې. نو بیا دغه ماین او منرل دي او حقه د ټنل نوم مې چې یاد کړی و نو لږ بخښنه غواړم د ټنل نوم مې بیخي سپیسیفیک یاد کړی و حق باندې. نو نور نه یم خبر چې د دوی څه سوچ دی د هغو به خپل سوچ وي هغه جواب هغوی په خپله درکولی. ما څه بالکل هېڅ قسم چا رابطه نه ده کړې او نه مې څه شوق شته چې څوک راسره رابطه وکړي، نه مې چا نه امید شته دی. لکه ستاسو دا مطلب دی چې نه پې د بره څه ریاکشن راغلی دی او نه معذرت راغلی دی. یاره څه یو متل دی وایي ګند لاندې ښه دی او ګټه پرې پاسه ښه ده. دا خبره او دا خلک دا ماته یو ګند ښکاري او زه وایم چې څومره پرې دا ګټه د پاسه کېدی نو دا به ښایي او بل وایي چې په غولو کې څومره چخ چې وی نو دا بوی را پرېږدي. دا ماته یو غول ښکاري، چاته به ګل ښکاري که نه خو دا ماته یو غول ښکاري نو زه خو پکې چیخ چې نه وامه. خو که بیا خامخا خلک راځي ستا په شان ته هغه بار بار تپوس کوي چې یاره دا به څه چل کېږي دا به څه چل کېږي. مخکې مې محترم و اوس مې محترم دی. زما د عزت په دایره کې به زه احترام کوم، زما د ژوند زه بیا په ژوند احترام کوم چې ما په خلکو مړ کې زه بیا څه احترام وکړم، زما مشر ورور بیا څه احترام وکړي، ته بیا څه احترام وکړې، ته هم د دې قام او وګړی که نه. یو سړی دی زما عزت کوي که ما په سر باندې دا نه وي کېنولی، که ما په خپلو ولو نه وي کېنولی، که ما په علاقه کې مطلب دله د خلکو په سترګو کې سترګې نه وي میلاو کړي او خبرې مې نه کړي بیا د نه دغه کوي. نو داسې څه خبره نشته دی. الله دې خیر لري، لارې د ژوندو دي، ایکسپلینیشن به مو وکړي او که ایکسپلینیشن یې ونه کړو نو ایکسپلینیشن موږ د خلکو نه تپوس هم دا خو الریډي ماشاءالله په ښه لار روان دي خو الله دې وکړي چې موږ ټول هم په ښه لار روان شو. ډېره مهرباني، مننه.